أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نرانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 18 آیات نمبر 122 23 او 24 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. مخکې هم څو کرته موږ ویلو چې دا د قرآن پاک چې نو هغه اسلوب او طریقې کار دی. کله چې نو هغه د مسلمانانو تذکرو کې نو بیا د کافرانو تذکره کوي، کله د جهنم تذکرو کې نو بیا د جنت تذکره کوي، کله د وعده چې نو هغه ذکر وکړي نو بیا د وعید ذکر کوي. ځکه د دواړو چې نو هغه کېږي او د عربو مشهور چې نو هغه متل دی تعرف الاشیاء بازدادها، چې شیزونه د هغې په ضد سره پیژندلی کېږي. لکه شپه د ورځې په ضد پیژندلی کېږي، یخني چې ګرمي جو یخني پیژندلی کېږي، تور چې سپین وي نه جو خلک یې وپېژني. نو هر شی د هغې په ضد باندې چې دی نو هغه پیژندلی کېږي. نو دې نه مخکې چې نو هغه د جهنمیانو د هغوی چې نو هغه تذکره وه. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه د مؤمنانو تذکره کوي. الله وایي هغه کسان چې امنو ایمان راوړی وعملو الصالحات او نیک عملونه یې کړي سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، زر ده چې داخل کو به موږ هغوی لره چې نو هغه جنت ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه چې نو هغه نهرونه خالدین فیها ابدا، همیشه همیشه په هغې کې. وعد الله حقا، دا د الله رب العزت چې نو هغه وعده ده چې دا حق او رښتیا چې نو هغه ده. لکه څنګه چې دې نه مخکې جهنمیانو باره کې تیر شولو، اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا، چې دوی به په دې جهنم کې همیشه همیشه دپاره. نو هلته موږ سوال ویلو چې ګوره سوال چې نو هغه دا پیدا کېدو چې د کافرانو فاسقانو چې نو کفر دا خو دنیا کې محدود کړی دی، نو دوی همیشه همیشه دپاره چې نو هغه ولې جهنم ته لاړل. نو حضرات مفسرینو جواب ورکړو چې د دې دا تهیه وه چې د کمې پورې به موږ ژوندي یو تر هغې وخته پورې به موږ په کفر باندې یو. نو دوی د کمې پورې چې ژوند و چې د هغې پورې کفر کول او په آخرت کې چې نو هغه بیا مرګ شته نه، چې څومره ژوندي چې دوره عمر به همیشه چې نو هغه په جهنم کې. دغه شان د مسلمان دا تهیه او عزم چې تر کمې پورې زه ژوندی یم زه به په ایمان په اعمال صالحه باندې به ژوند تېروم. نو د مرګ نه وروسته چې کله الله رب العزت موږ ټول چې نو جنت ته داخل کړي، نو چې کله جنت ته داخل شي نو دی به همیشه همیشه دپاره بیا په جنت کې د جنت نه چې نو هغه به وځي نه. ځکه دنیا کې د عزم دا ولو چې زه به همیشه دپاره چې نو په ایمان او په اعمال صالحه یم. ومن اصدق من الله قیلا، او څوک د الله نه چې نو هغه زیات رښتینی دی. نو د الله نه هېڅ څوک چې نو هغه هم رښتینی نشي کېدلی. نو چې کله د الله دا وعده ده نو د الله دغه وعده حق او سچ ده. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، الله رب العزت وایي چې ستاسو په ارزوګانو هم کار نه کېږي او د اهل کتابو په ارزوګانو باندې هم کار نه کېږي. د دې شان نزول متعلق چې نو هغه تفاصیلو کې لیکلی دي، وایي چې نو هغه مسلمانان او اهل کتابو په آپس کې چې نو هغه تفاخر شروع کوم. اهل کتاب وایي چې مونږ چې نو هغه یهود نصاره مونږ ستاسو نه غوره او اعلی خلک یو، ځکه چې نو زمونږ پیغمبر چې نو هغه نبي چې نو هغه زمونږ پیغمبر چې نو ستاسو د پیغمبر نه مخکې دی، زمونږ کتاب ستاسو د کتاب نه مخکې دی، زمونږ قبله ستاسو د قبلې نه چې نو هغه مخکې دی. دا عنوان یو پیر مخکې سورت ال عمران کې هم تیر شو.
مسلمانانو به چې زمونږ پیغمبر چې نو هغه افضل دی ځکه زمونږ پیغمبر چې نو هغه خاتم الانبیا دی زمونږ کتاب چې نو هغه د ټولو کتابونو نه غوره ځکه زمونږ کتاب چې نو هغه تمام کتابونو له ناسخ دی زمونږ قبله چې نو هغه قبله غوره ده ځکه زمونږ قبله چې نو هغه دایمي او حتمي ده تر د قیامت پورې ده نو دی پاپس کې دغه یو بل سره تفاخر چې نو هغه کولو الله جل جلاله چې نو هغه آیات راولېږلو لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب د استازو په ارزوګانو د بچیانو اهل کتاب او د ارزوګانو د دې خبره نه اصل شی چې نو هغه اعمال دي اصل شی ایمان دی اعمال صالحه دي لکه اوس هم تاسو که خیال مو کړی اکثر خلک دا خبره کوي زمونږ چې نو هغه د پلان کوي بچي هم زمونږ نسب چې نو هغه دا دی زما پلار نیکه چې نو هغه داسې ولو نه په دې شتونو چې نو هغه کار نه کېږي ښه نسب ښه نسبت ښه شی دی خو د دغې ټولو نه بهترین او ښه شی چې نو هغه ایمان او اعمال صالحه دي ځکه الله رب العزت چې نو د هغې ذکر کړی ان اکرمکم عند الله اتقاکم ستاسو کې چې نو د الله په نزد د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې کم سړی څومره زیات تقوادار وي نو د دغې په بنا باندې الله وی چې نو هغه په دې ارزوګانو باندې کار چې نو هغه نه کېږي من يعمل سوءا يجزى به چا چې څنګه عمل وکړو هغې په شان بدل به میلایږي که سړی ښه عمل وکړو هغه ته به ښه بدل میلایږي که انسان غلط عمل وکړو یجزى به د هغه ته به چې نو هغه په هغې باندې غلطه سزا چې نو هغې سزا به بیا میلایږي حضرتانو حضرات تفاسیرو کې لیکلي دي کله چې دا جمله چې نو هغه نازله شوله من يعمل سوءا چا چې نو هغه بدي وکړه یجزى به الله به د هغه له د هغې په بدله کې چې نو هغه سزا ورکوي ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیره او نه به مې د هغه دپاره څوک چې د الله نه ماسوا دوست ولا نصیره او نه نو هغه مددګارو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ډېر زیات چې نو هغه پریشانه شولو نور نو مختلف نو روایتونو خلاصه ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور صحابه حضور علیه الصلوۃ والسلام لرانل حضور علیه الصلوۃ والسلام ته د الله رسوله داسې بسوک چې داغه نه به ګناه نه شي لوی یا وړوکې ګناه دا خو د هر انسان نه چې نو هغه کېږي سوا د انبیا علیهم الصلوۃ والسلام نه چې انبیا علیهم الصلوۃ والسلام چې نو هغه د ګناهونو نه معصوم او پاک دي نور خو دې څوک نشي کېدلی نو دا خو به ډېره ګرانه شي چې هر انسان ته د هغه په هر عمل ګناه باندې چې نو هغه سزا میلایږي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذهن کې چې هغه دا خبره شوله من يعمل سوءا یجزى به چې چا چې نو هغه بدي وکړه ګناه دې سرزد شو د په هغې سزا میلایږي نو دا خیال لا شو چې په قبر کې یا چې نو په آخرت جهنم کې به سزا ورکوي نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته نه ابوبکر تاسو چې د دې کوم مقصد اخیستی دغه نه دی یجزى به نه دا مراد نه دی چې دا به چې نو هغه خامخا په قبر کې یا چې نو په جهنم کې به سزا میلایږي یجزى به چې نو هغه مقصد دا دی ایا تاسو کې څوک بیمار کېږي نه وی ولې نه وی چې کم سړی چې بیمار شولو نو په دې سره د ګناهونه ورېږدل چا ته څه مصیبت تکلیف ورسېدو دې سره د ګناهونه چې نو هغه ورېږدل چا چې نو هغه په مشقت کې اخته شو دې سره د ګناهونه چې نو هغه ورېږدل ان تر دې که یو سړی چې نو هغه مثال په طور کې به ښایي جب کې چې نو هغې پیسې کېښودی او د ګس جب ته چې نو هغه لاس کو دوي چې ما په ګس جب کې ښودی او د لاس چې نو ګس جب ته ښکته کړو او هغه تش راووتو د ورسې چې لکه پیسې تې شوې نو په دې ورته هم چې نو هغه اجر و ثواب میلایږي په لاره باندې روان دی ناڅاپه به چې نو په خپې کې غنه لاړه میخ چې نو هغه لاړو په دې ورته هم چې نو هغه ثواب میلاویږي ګناهونه چې نو هغه معاف کېږي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین بیا چې نو هغه خوشحاله شول نو الله وایي من یعمل سوءا چا چې بدي وکړه یجزى به د هغې باندې به درته چې نو هغه جزا ورکولی کېږي سزا ولا یجد له من دون الله او نه به مومن د الله نه ماسوا ځان دپاره ولی چې نو هغه دوست حمایتي ته ویلی کېږي ولا نصیره او نه مددګار حمایتي هغه دوست ویلی کېږي چې څوک د چا دپاره د خولې منډه تړلوی خبره کوي نو ته ولی او حمایتي ویلی کېږي نصیر هغه ته ویلی کېږي چې سړی د بل دپاره چې نو هغه جنګ جګړې ته هم تیارېږي نو به ورځ د قیامت څوک چې نو هغه ګناهونو سره لاړو کفر سره لاړو نو د دې انسان دپاره به نه څوک د خولې شفارس کوونکی چې نو هغه او نه به د دې انسان دپاره څوک چې نو هغه مددګاري ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا چاچ نه هغه عمل وکړلو نیک عمل من ذکر او انثى
که سړی وي او که ښځه وهو مؤمن حال دا دی چې هغه مؤمن وي. ایمان والا چې نو هغه شرط دی، ځکه بغیر د ایمان نه یو عمل چې نو هغه هم د الله په دربار عالی کې چې نو هغه قابل قبول نه دی. ولې د هر عمل د پاره شرط چې نو هغه دا دی چې د مخکې د الله پاک د وحدانیت چې نو هغه اقرار کوي. امام مسلم رحمت الله علیه چې نو هغه باب ښودلی دی چې د ټولو نه بهترین عمل چې نو هغه سره کون الایمان بالله تعالی، هغه چې په اعمالو کې د ټولو نه بهترین عمل چې نو هغه د الله رب العزت په ذات الهي باندې چې نو هغه ایمان راوړل دي، او تر ټولو نه اقبح بدترین چې نو هغه ګناه سره نو هغه الشرک بالله، د الله سره چې نو هغه شریک جوړول. نو ځکه الله وی وهو مؤمن حال دا چې هغه به مؤمن. دې متعلق خیال مکړه هم د قشن مخ کې یو شان نزول در شو، بعض صحابیات چې نو هغه رال حضور علیه الصلوۃ والسلام ته وی الله رسوله مونږ نه خو چې نو هغه ټول یو خو زمونږ ذکر قرآن پاک کې نشته، چېرته چې هم ذکر راځي جو هغه د سړو راځي نو د هغوی راځي، نو زمونږ چې نو اعمال صالحه کو د دې څه ذکر نشي. دویم دا الله رسوله ټول عملونه خو زمونږ نه چې نو هغه سړو ویړل، جهاد ته سړی ځي، دغه شان چې نو امامت سړی کوي، خطابت چې نو هغه سړی کوي، بادشاہ چې نو هغه سړی جوړیږي. اوس دا نیکی کارونه چې سوره دي جج چې نو هغه سړی قاضي سړی جوړیږي. نو د الله رسوله د نیک اعمال کې خدا ټول زمونږ نه دی خلکو دی ویړل سړو ویړل، مونږه ښځې چې نو هغه به څه کوو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وینا تاسو چې نو هغوی دغه ټول ثوابونه چې نو هغه په مفتو کې حاصلوئ، سړو ته چې دا کم ثواب میلاویږي دغه ټول ثواب چې نو هغه تاسو ته په مفتو کې میلاویږي، خو شرط ولا دا دی چې تاسو د الله رب العزت په ذات ایمان وي او د خاوندانو چې نو هغه اطاعت وي. لکه مثال په تور کې اوس د ښځې خاوند چې نو هغه امام دی، اوس دا چې څومره په دغه باندې ثواب میلاویږي دوره دغه ثواب چې نو هغه دغه ښځې ته په مفتو کې میلاویږي. یوې ښځې خاوند چې نو هغه اوس مجاهد دی، دا چې د دین څومره کار کوي دته د هغه ثواب چې نو په مفتو میلاویږي. لکه مثال په تور کې اوس زمونږ د درس نه چې کم څومره دا سړی راځي، اوس د دوی دغه ټول ثواب چې نو هغه د دوی کورواله ته هم میلاویږي، خو شرط ولا دا دی چې اطاعت وي. خدا اوس چېرته چې نو هغه که کور ته دی ځي هغه ته په خیر نه وایي، که د کور نه راځي په خوشحالۍ نه رخصت کوي، که کور ته چې نو هغه ځي په نو هغه د شخصي خیال چې نو هغې نه ساتي، د غریب په کور کې هم ستړی او بهر هم ستړی، د به کور کې هم چې نو هغه خپل کارونه هر څه ځان له کوي او بهر هم کوي، نو بیا ورته اجر نه میلایږي. بیا نور چې نو هغه د الله په ګرفت کې دی. که دا ول اوس چې نو هغه د کور ټول خدمت کوي، خوراک څښاک انتظام ولا کوي، دغه شان چې نو هغه کله کله چاپی ولا کوي، جامه پیزار چې نو هغه ولا کوي، د هر قسم راحت رسولو چې نو کوشش کوي، نو سړی چې بهر څومره اعمال صالحه کوي دغه ټول اعمال صالحه چې نو په هغې ورته ثواب میلایږي. او که داسې نه وي چې د هغه نو هغه په هر عمل بهر چې نو هغه ومي او کور ته لاړ شي بیا پورې دا ونښلي او بیا د دې نه چې نو هغه نه خلاصېږي، نو په دغه صورت کې ورته بیا هېڅ ثواب هم نه میلایږي، بیا چې نو هغه الټه ګنهګاره ده. مشهور چې نو هغه ملا جاني جانان رحمت الله علیه هغه قصه ده، غالبا مخکې ما چېرته ویلې هم. ملا جاني جانان رحمت الله علیه د خدای ډېر لوی ولی تېر شوی دی، نو دی الله رب العزت چې نو هغه لوی کرامت او ولایت ول ورکړو، مزاج الله پاک داسې نازک پیدا کړو که په تخته کې به ګیلاس هم لکوګو د دغه په سر دړ کېدو، که په جامو کې به ګینده چې نو هغه ټیلر هم کږه لږه وهلي وه د دغه په سر دړ کېدو. کور والی چې نو الحفیظ الرحمن دومره چې نو هغه بد اخلاق و چې د هغې انتها نه وه، بهر به په ده پسې دا دنیا مریدان او شاګردان او دا خلک به راتلل، حضرت صاحب دس چې حضرت ښکته او حضرت بره دنیا چې نو هغه تعریفونه هر څه بولو. دې غریب به چې کور ته ننوتلو ای به سړیه ما ته معلوم نه وي، هسې دا خلک چې نو هغه په تا پسې لګیا دي دا قصې چې نو هغه کړي، راشه زما نه دي تپوس وکړي، زه چې نو هغه به ورته ستا حل ویم، ما ته نه معلوم به دا کولم. یو ورځ نو هغه کور ته ننوتلو، څنګه چې ننوتلو شاته ورسره مریدان چې نو هغه کسان ول میلمانه ول، ته زه په خپل هم چې نو هغه دغه تیار خوري او دا چې نو هغه تیار خواره چې را پسې راشي ځئ قار وته شو. یو مرید به چېرته جذبات هغې حضرت دې له طلاق ورکړه ځان دې خلاص کړه، دا څه غویمه ده، دې په ځای چې نو هغه موږ به دله بله ښکلې ښځه وکړو، هغه ویل نه وي که زه دې له طلاق ورکړم یو کس به خامخا به زما د لاسه چې نو په مصیبت کې اخته شي. څنګه وی که زه دې له طلاق ورکړم
نو کبل خاون زما په شان بردبار او صبر کوي خو جو هغه غریب می پلان جوړاو او که زه دی چې نو هغه داسې نه غوسناک سړی چې دا چې نو هغه غږ کوي هغه د درب وباسي چې د دې بچیانو هغه به ژوند په اور کې شي نو یې زه دغه نشم کولی دې د پورې بعضې حضرت نو لیکلی دي وایي چې نو هغه یو پیره کور ته رالو نو چې کور ته کله رالو نو هغه چېرته داسې ځای نو هغه کرامات ولو نو هغه یې په داسې په هوا والوتو چې داسې والوتو په هوا کور ته رالو مخې ته داسې دغه شول لاړو بیا واپس کو شو دی چې کور ته راله نوتلی نه دی او دی پې خوله تړلې ده داسې ولي ځان ته چې نو ولي دې رخ کړی دی ولي دی ته وایي وختي راغله په هوا والوتو په هوا خلک چې اوس وایي مصلې په هوا والوتې اور ته یې ښځې هغه زوم وایي څنګه ته وایي تا دا کار نه کوم زه دې جارو کوړه دی هغه ګل نه دا ځکه داسې کوږ وږ کېدی نو باران الله رب العزت وایي چې هغه شرط دا دی چې د دې ښځې په اجر ثواب دا به هغه وخت کې میلایږي چې کله دا د دغې خاوند چې دی نو هغه په اطاعت کړي الله رب العزت دی کوي ځکه ښځه چې کله نیک او صالحه شوله د انسان ټول ژوند چې دی نو هغه بیا په خیر عافیت سره وي د ده بچو تربیت چې دی نو هغه ښکلی کېږي او کله چې دا چې دی نو هغه څه شوله خیانتګره شوله بد اخلاقه شوله د ده بیا ټول ژوند چې دی نو هغه په اور کړي الله دې موږ دغې نه محفوظ او مانون کړي نو ځکه الله سره شرط ولګو وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه نو دا خلک به چې نو هغه جنت ته داخلېږي ولا یظلمون نقیره او په دې باندې به د نقیر ذره برابر چې نو هغه ظلم ونه شي مخکې مونږ د دوه درې پیر وضاحت کړو مونږ وی یو فتیل دی یو نقیر دی یو قطمیر دی نو قطمیر د کجورې د هډوکي د پاسه چې نری کم سپین پټي نو دغې ته قطمیر ویلی کېږي کجورې هډوکي چې کم چاوي او په دې کې نری کم تاري دې ته فتیل ویلی کېږي او نقیر کجورې په دې هډوکي پورې که خیال مو کړی چې نری کچه دانوکی شانتي د کمې نه چې دا هډوکي چې نو هغه ونه کېږي بوټی راوځي تیغو نو دغې ته نقیر ویلی کېږي عربو به دا د قلت دپاره چې نو هغه استعمالولو نو ځکه الله وایي ولا یظلمون نقیره یو خس یعنې د سره په دو ظلم چې نو هغه نه کېږي الله دې موږ د جنت مستحق جوړ کړي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک سندخلهم زرد چې موږ به داخل کو هغوی لره جناتین باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به یې په هغې کې وعد الله دا وعده د الله پاک چې دی نو هغه د حقا رښتینی ومن اصدق من الله قیله او څوک دی د الله نه زیات چې دی نو هغه رښتینی په خبره کې یعنی اسوکم نشته لیس بی امانیکم ندی چې نو ستاسو ارزوګانې ولا امانی اهل الكتاب او نه ارزوګانې د اهل کتاب یعنی دا د څه کار نه دي من یعمل سوءا څوک چې وکړي بد کار یجز به نو هغه ته به سزا ورکولی شي د هغې ولا یجد له او نه به مومي هغه د خپل ځان دپاره من دون الله د الله نه ما سوا ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه څوک مددګار ومن یعمل څوک چې وکړي من الصالحات نیک کار من ذکر سړی وي او انثی یا ښځه وهو مؤمن هغه مؤمن وي فاولئک یدخلون نو داسې خلک داخلیږي به دوی الجنت په جنت کې ولا یظلمون نقیره او ظلم به ونه کړی شي په هغوی باندې ذره برابرو والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړلو سندخلهم زرد چې داخل به کو موږ هغوی لره جناتین باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه تر همیشه به وي په هغې کې وعد الله حقا دا وعده د الله تعالی د رښتینې ومن اصدق من الله قیله او څوک دی زیات رښتینی د الله پاک نه په خبره کې لیس بی امانیکم ندی ستاسو ارزوګانې ولا امانی اهل الكتاب او نه نو هغه ارزوګانې د اهل کتاب من یعمل سوءا څوک چې وکړي بد کار یجز به نو د هغه جزا بدله به ورکولی شي هغې باندې ولا یجد له او نه به مومي د خپل ځان دپاره من دون الله د الله نه سوا ولیا څوک دوست ولا نصیره او نه څوک مددګار ومن یعمل څوک چې وکړي من الصالحات نیک کار من ذکر سړی وي او انثی یا ښځه وهو مؤمن او هغه مؤمن وي فاولئک نو دغه کسان یدخلون الجنة داخلیږي به جنت کې ولا یظلمون فتیل نقیره او ظلم به ونه کړی شي په هغوی باندې ذره برابرو